السلام علیکم ګرانو او خوږو اوریدونکو د आवाज د ریډیو پاکستان د خارجو چارو څانګو تاسو اورئ سلسله ځلند ستوري چې د کوم پروډوسر دی محمد امین بنگش او زه تاسو کوربه شیراز احمد شرازي ګرانو او خوږو اوریدونکو سلسله ځلند ستوري کې موږ تاسو په وړاندې د پښتو یا د پښتون سوسایټي هغه ستوري په مخ کې راولو کوم چې په خپل فن کې په خپل فیلډ کې د پښتو خدمت کوي د پښتنو خدمت کوي یا هغوی داسې څه کار کړی وي چې هغه زموږ د پښتنو دپاره یو قابل تحسین عمل وي که هغه لوبغاړي دي که هغه سندرغاړي دي که هغه سنګران دي که فنکاران دي که هغه د ژوند د بېلابېلو شعبو سره تړلي خلک دي هغه موږ ستاسو په وړاندې راولو نو په نننۍ سلسله کې راسره هم داسې یو ځلانده ستوری موجود دی چې کوم مثال دی سټوډنټس دپاره کوم مثال دی طالب علمانو دپاره کوم چې غربت خپل په تعلیمي سفر کې خنډونه جوړولو ته نه دي پرېښي کوم چې ډېر زیات د سوسایټۍ چې کوم هغه چیلنجز دي هغه په خپل په تعلیمي سفر کې مخې ته نه دي راویشتي او د خپل د فیملی سپورټ سره هغوی په سرخه اسلام آباد کې خپل تعلیم چې کوم دی هغه برقرار ساتلی دی او دا مهال هغوی د نمل یونیورسټي اسلام آباد نه د پی ایچ ډي سکالرز دی هغوی سره به پروګرام کې خبرې کوو ما سره پروګرام کې موجود دی عدنان خان چې د کوم تعلق مردان سره دی هغوی سره به په پروګرام کې خبرې کوو د هغوی ژوند په هکله د هغوی تعلیمي سفر په هکله بیا هغوی ته د دغه تعلیمي سفر کې کومې ستونزې راغلي دي کوم چیلنجز هغوی ته راغلي دي کومو مسایلو سره هغوی مخ شوي دي په هغې باندې به هغوی سره خبرې کوو السلام علیکم عدنان وعلیکم السلام ډېره مهرباني شیراز صاحب ستاسو یو جهان مننه چې موږ له مو قیمتي وخت راکړو ټول ناوړه تاسو ته زموږ د طرف نه زموږ د ریډیو پاکستان د طرف نه سلام چې دومره تاسو په لنډ وخت کې او دومره په چیلنجز سوسایټي کې تاسو په خپله هم تعلیم حاصلوئ دغه شیان تاسو چې کوم دی څه قسمه ستونزو ته نه دي کتلي او کار هم کوئ هغې سره سره پی ایچ ډي پورې تاسو تعلیم هم حاصل کوو عدنان دا راته ووایئ چې تاسو چې کوم بنیادي تعلیم دی هغه چېرته نه حاصل کړی دی او تعلق مو څنګه چې ما وایي مردان سره دی نو هلته نه سرخه اسلام آباد ته څنګه راغلی شیراز صاحب سفر د پرایمري سکول نه شروع شوی دی کله چې مونږ مطلب پرایمري وکړه د خپل کلي نه مایار نه مردان علاقه ده یو کلی دی مایار هلته ما پرایمري پاس کړه د هغې نه پس چې دی دغه وخت کې زموږ والد صاحب د کینسر بیمارۍ د وجې وفات شو نو کور کې د ټول نه مشرې زه وم نو ټولې ذمهوارۍ زموږ په سر راغلې آیا هغه وخت کې خو مونږ ته دا پته نه لګوي چې دا ټولې ذمهوارۍ دي دا هر څه به کول غواړي خو وخت تر وخت سره بیا انسان ته احساس کېږي چې آیا زه خو کور کې مشر یم او دا هر څه به کول غواړي نو تعلیم سره شوق هم نو هغه ټایم کې چې کله زه پرایمري ما پاس کړه نو زه راغلم بیا چې والد صاحب وفات شو د اسلام آباد سبزي منډۍ ته راغلم نو مونږ هغې سره مونږ به کار هم کوو په اسلام آباد سبزي منډۍ کې او هغې سره ما خپل تعلیم هم جاري وساتو نو چې کله چې اصل کې زما هر چا شوق وي دا چې یار زه ډاکټر جوړ شم زما هم دغه شوق و نو ما اف اس سی پرې میډیکل وکړه خو دا دی چې کله ما ته پته ولګېده چې په دې باندې خو ډېر زیات اخراجات راځي نو هغه اخراجات چې دي هغه زه نه شم افورډ کولی نو ما فل فیلډ چې دی دا چینج کړو ما د هغې نه پس بیا بي کام وکړو د قائد اعظم یونیورسټي افیلیټډ کالج نه د هغې نه پس چې دی نو مونږ دغه فیډرل اردو یونیورسټي نه ما ام کام وکړو فاینانس زما سپیشلایزیشن دی هغې نه پس ما د رفا انټرنیشنل یونیورسټي نه ایم ایس اکاونټینګ فاینانس وکړو او اوس چې دي ستاسو وړاندې شکر الحمدلله نمل یونیورسټي نه پی ایچ ډي کوو شاعر مشرق علامہ اقبال دا شعر مستاؤ شان زوان دا پارا ویل دے چی محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن اور یقینی خبر تاسو یو رول ماڈل دی تاسو یو زلان دستور تاسو یو مثال دی هغه سټوډنټانو د پاره کوم چې د مختلف مسایل لکه بل خپل ایجوکیشن چې کوم سفر دی هغه پاتې پریدي او هغه شاته شي نو دا ته وایي عدنان چې په دغه سفر کې تاسو ته کوم مسایل راغلي یقیني خبره تاسو څنګه چې په سبزي منډۍ کې تاسو هلته کې جاري لګول ته کار کوئ او کله باران وي کله خټې وي کله هلته کې چې کوم دی تیز نور وي بیا د اسلام آباد ګرمي هم وي خو تاسو هغې ته نه دي کتلي تاسو چې کوم دی سټرګل کوئ نو دا پوره سفر څنګه و په دې کې تاسو ته کوم مسایل راغلي وو شیراز بھائی دې کې وګورئ زموږ مطلب څومره پښتنو فیملی ده د هغې بیک ګراؤنډ لکه موږ فاینانشلي وګورو نو کمزوري دي زیاتره زموږ اکثریت پښتانه او شکر الحمدلله په پاکستان کې پښتانه په دې پېژندل کېږي هم چې دي هر قسمه کار نه مخ نه اړوي او دوی محنت کوي
نو دغه شان مونږ هم دغه چې کوم وخت کې اسلام آباد سبزي منډي ته رالو نو ما سبزي کار هم کو او دې سره سره ما کباړ هم راغونډو او بیا وخت سره چې دې کارونه مطلب انسان ایکسپیرینس کیږي د هغې په بنیاد باندې مونږ به هم کتل چې آیا مطلب کوم ځای کې مزدوري ډېر راغی طرف ته مونږ تلو نو دې کې مونږ لوډینګ انلوډینګ هم کړی دی او دې کې مونږ نور سبزي وغیره هم خرڅ کړي ریړه پکې هم چلولې ده افیس بای پکې هم پاتې شوي هوټل کې هم مونږ کار کړی دی او زیاتر مطلب مشکلات راغلي دي خو وخت سره بیا انسان تر ور وسانی راځي چې څومره ایکسپیرینس سره میچور کیږي او ایکسپیرینس حاصلېږي نو هغې سره اساني بیا راځي لکه انسان په کار پوه شي نو ډېر سخت هم راغلي دي او دغه هر قسم حالات په دې کې راغلي دي. ادنان که موږ وګورو که نن سبا چې کوم د یونیورسټیانو حالات دي لکه هر سټوډنټ غواړي چې هغه سوټډ بوټ لاړ شي هغه 3 پیس کې لاړ شي هغه چې کوم نور کلاس په لوز دی هغوی نه ډفرنټ وښکاري که نه د هر چا دا کوشش وي نو تاسو چونکې داسې فلم لرئ تاسو ته خپل فیملي هم سپورټ کوله هغې نه باوجود سټډي کوله نو په دغه کې تاسو ته مطلب بس تاسو چې کوم کلاس په لوز دي هغوی هم تاسو پسې خبرې کړې وي تاسو چې کوم ډرس دی تاسو چې کوم لباس دی په هغې پسې به یې خبرې هم کړې وي تاسو دغه وخت کې به خو سړی خبرې منځ شوي خو به ډېر دی که نه لازمي بالکل څنګه تاسو هم واقف یې تاسو هم یونیورسټۍ کې وخت تېر کړی او تېروئ نو که تاسو وګورئ چې تاسو یونیورسټۍ کې چاته خپل سټیټس خو مطلب تاسو فاینانشلی بیک ګراوند تاسو مطلب سټرانګ وي یا تاسو ښه فاینانشلی نو ډېر خلک به ستا طرف ته مایل کېږي ډېر خلک راځي دوستانه وکړي یار د سره وخت تېر کوه فیسبوک باندې فرینډشپ شي تر یو ځای ګیدرینګ وغیره هر څه کېږي خو چې کله تا خپل سټیټس وخو چې آیا زما دا سټیټس ته زه دا کار کوم او داسې یم نو بیا به خلک ستانه لرې ځي او بل دا چې خلک سوټډ بوټډ راځي 3 پیس ما خو اوسه پرله 3 پیس نه دی اچولی پر سټوډنټ لایف کې پریزنټیشن وغیره ریکوایرمنټ هم یې خو ما لا نه دی اچولی او بل دا زما خپله چې کوم دغه پرایورټیز وه هغې کې دا سوټډ بوټډ او دا لګژري لایف نه وه زما چې څومره اخراجات وو هغه زما صرف دا و چې آیا زه هغه ډېر په مشکله الریډي پوره کېدل ما چې زما خپل زه صرف تعلیم حاصل کړم ما دغې طرف ته مطلب دا دی چې خپل ترجیحات او زما توجه دغې طرف ته نه دی نو ما خپل ټول ټایم وغیره د تعلیم طرف ته راکړی ادنان سټوډنټ دپاره خو دومره مسایل وي چې زه د بی اے سټوډنټ یم نو بی اے سټوډنټ ته هم دومره ټایم نه میلاویږي چې هغه لوبې وکړي یا هغه نور کاروبار وکړي سټډي سره تاسو چونکې ایم ایس هم کړی دی پی ایچ ډي هم کوئ نو دغه چې کوم ټایم ټیبل دی د څنګه مینیج کوئ د سره ټایم ټیبل زموږ څه دا رنګې دی چې لکه زه کله نه هم راغلی یم د سبزي منډۍ ډیوټي چې دا د شپې دی اسلام آباد سبزي منډۍ ده خصوصا نو موږ شپې 2 بجې کار شروع کړو او تقریبا 11 ساڑھے 11 12 بجو پورې موږ کار کوو د نه بس چوټي شي نو ما چې څومره په هم تعلیم کړی دی دا ما ایوننګ شفټ کې کړی دی ما مارننګ کې چې دا ایډمیشن نه دی اخیستی او راځي مشکلات راځي ډېر ګران کار هم خوب له پکې ټایم اکثر لږ ورکو چې کله به چوټي په هغه بیا ډېر خوشحاله مطلب خوب هم پکې ډېر پوره بشو نو اصل کې مینج کول ډېر ګران کار دی خو هر شي ممکن ناممکن خو نه دی چې انسان وغواړي او همت نه بایلي نو هر څه کېږي ادنان هزارو خواهش ایسی که هر خواهش په دم نکلې اوس پورې د کوم خواهشات کړي دي او کوم خواهشونه چې کوم دغه ستا پوره شوي دي په دې ټایم پورې انسان خواهشات خو ډېر زیات دي او هر سړی غواړي چې خواهش خو اصل کې ما هغه ورځ په یو بل ټي وي باندې هم ویلي چې خواهشات او ضروریات کې فرق کول پکار دی د ژوند ډېر اسان شي ژوند ډېر اسان دی خو لکه خلکو ګران کړی په دې دی چې خواهشات او ضروریات کې فرق نه ساتي نو چې کله انسان خواهشات او ضروریات کې فرق وکړو نو ژوند بیا ډېر زیات اسان دی نو موږ له پکار دا دی چې آیا ډوبې ضروریات څه دي وشي دا بیا دی لا مطلب دا دی چې پریارټیز ورکول پکار دی کوم یو مطلب خو تا ته مینجمنټ کوم ته دا ښیي زموږ دا کوم چې فیلډ دی چې تاسو مطلب تاسو وګورئ پریارټیز کې ستاسو نیډس کم یو دي لومبې هغه تاسو لومبې دغه کوئ وشي پوره کړئ نو خواهشات خو ډېر زیات دي او شکر الحمدلله ډېر خواهشات پکې پوره شوي هم دي او سبو بس خواهش خدا دی چې اوس چې کوم زموږ خواهش دا دی چې آیا یو ښه غونډه کې ځئ یا هلته مطلب ډېر چا ریسرچر ناست دي او موږ یې سره کار کوو لکه چې پی ایچ ډي دې ژوند سره ډېره زیاته ګرانه ده دې ژوند سره ډېره زیاته ګرانه ده ځکه هغه ریسرچ دی او ریسرچ لا پوره ټایم ورکول پکار دی او دې کې دونه مطلب ټایم نه نور ډیګریز ته وګورئ که نه مطلب ایم ایس کې هم ریسرچ دی خو آیا هغه د بیسک لیول دی او دې کې چې دی تاسو به ایډوانس کېږئ نو
خامخا دې لپاره عدنان مایوسي کفر دی مایوسي ګناه ده خو بیا هم ستاسو چې کوم سټرګل دی نو چېرته د خپل ژوند نه داسې تاسو مایوسه شوي چې لکه مطلب فیز نه وي جمع کړی یا تاسو ته د اماونټ ضرورت وي اماونټ چې کوم دی هغه تاسو ته نه وي میلاو شي نو د خپل ژوند نه په دې کې تاسو مایوسه شوي چېرته نه د الله تعالی کرم دی چې ته مایوسه شوي نه یو خو مایوسي خو تاسو ته پته ده چې کفر دی ګناه ده نو بل دا چې مایوسه شوي خو نه یو خو آیا بعضې نیم ټیم کې انسان ته خامخا مختلف وسوسې انسان شیطان زړه کې اچوي نو بعضې نیم ټیم کې راغلو یار دا موږ څه کوو ځکه چې بعضې نیم ټیم خلک مونږ کوم انوایرمنټ کې یو که نه تاسو کتلی دی تاسو راغلی مې هغه انوایرمنټ کې خلک مختلف سوالات کوي پوه شئ آیا تاسو دومره تعلیم وکړو د هغې باوجود هم تاسو دلته کار کوئ نو ما او تا کې څه فرق شو چې تا په ځان دومره پیسې مو لګولې دومره وخت هم ضایع کړ دومره محنت ته مو وکړو نو آیا ما او تا کې څه فرق پاتې شو تا ته چې ته ښه مطلب جاب میلاو نه شو وغیره نو دا سوالات ډېر زیات کوي دغه وخت کې انسان خفه شي خو بیا هم زه د دې جواب داسې ورکړم چې وخت خو هسې هم تېرېږي آیا ته هر څنګه ته په هر قسمه حالات کې او وخت تېرېږي نو دا ښه نه ده چې لکه مطلب زه ته ما خپل وخت چې تعلیم ته م ورکړو او تا هغه چې کوم فارغ ټایم هغه تا هسې ضایع کړو آیا تاسو حاصل نه کړل او شکر الحمدلله ما ډېر څه حاصل کړل زه داسې جواب ورکوم بالکل وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے عدنان دا تو وایي چې فیملی کې نور څوک دي او هغوی څه کار کوي نو شکر الحمدلله موږ څلور وروڼه یو او درې خویندې دي او د الله تعالی کرم دی زما نه چې کوم کشر ورور دی هغه هم دغه شان کار کوي او په ځان باندې پیسې لګي تعلیم سره د هغه هم شکر الحمدلله ډېر زیات شوق دی بلکې زموږ د ټولو وروڼو خویندو تعلیم سره ډېر زیات شوق دی او مور موږ له هم په دې باندې زورونه راکوي چې آیا تاسو خپل تعلیم پوره کړئ زما چې کوم کشر ورور دی زما نه هغه ایم فل کوي عبدالوهان یونیورسټي نه اکنامکس کې او هغه نه چې کومه کشره خور ده نو بس د هغې خو شوق دومره نه و خو بي ایس سی اګزام یې څه وکړه او بیا یې نه پس پرېښودو او بیا بله خور هم ده هغه هم بي ایس سی بیالوجي کړې ده هغې هم نورو نه وې او زموږ د هغې نه پس بل کشر ورور مې دی هغه ما سره دلته یو ځای کار کوي چې اسلام آباد سبزي منډۍ کې او هغه د نمل یونیورسټي نه بي ایس اکاونټینګ فاینانس کوي او خپله خرچه په خپله برابري دغه شان دی او کومه بله خور چې دغه اف ایس سی کوي او بل ورور هم میټریک کوي مطلب دا ټول چې کوم تاسو په خپل جیب خرچ نه هغه سپورټ کوئ ورسره ایجوکیشن هم حاصلوئ جی شکر الحمدلله تعالی عدنان دا ته وایي چې په ایم ایس کې مو کوم سبجیکټس اخیستي وو بیا چې تاسو کوم ریسرچ کړی هغه په څه باندې وو او پی ایچ ډي کې مو څه باندې ریسرچ روان دی اصل کې د پی ایچ ډي حوالې سره دا دی چې ټاپک او دا هم منشن کوي چې کوم یونیورسټیانو نه بي ایس کړی دی کوم یونیورسټیانو نه ایم ایس ما چې دی تاسو څنګه په ډومبي پروګرام په ډومبي کې هم وي ما بي کوم چې دی دا د کالج نه کړی کالج یونیورسټي سره افیلیټډ دی او کوم چې زما ایم کوم دی فاینانس کې هغه ما د فیډرل اردو یونیورسټي نه کړی دی او ایم ایس کې زما سپیشلایزیشن دی اکاونټینګ اینډ فاینانس او په دې کې ما زما ریسرچ چې دا فاینانس ریلیټډ دی اکاونټینګ سره دی او دا ما د ریف انټرنیشنل یونیورسټي نه کړی او ریسنټلی چې دی دا اوس زما کورس ورک کمپلیټ شو د پی ایچ ډي د نمل یونیورسټي نه او شکر الحمدلله ډېر قابل ترین او ډېر اعلی شخصیت سره او ډېر محنتي دی چې خپل شاګردان سره محنت کوي او مینه محبت هم ساتي ډاکټر فیض صاحب په نگرانۍ کې زه خپل ریسرچ کوم عام فاینانس سره دا زما چې کوم بل سوال دی یقیني خبر تاسو لپاره به دا شاکینګ خبره هم وي خو دا ته وایي چې ته دې مینه کړې ده مینه کوم انسان نه کوي مینه خو لازمي خبره ده مینه مې کړې ده شکر الحمدلله او شکر الحمدلله مطلب دا دی چې انسان بغیر مینه خو انسان نه دی که نه چې کوم انسان کې جذبات احساسات دا نه وي نو هغه خو مطلب انسان ورته په معاشره کې بیا بدګوري یار دا سړی ډېر ستغ دی هر سړی د ځان ډک سیټه کوي او مینه م کړله شکر الحمدلله تعالی الله تعالی کرم دی او وایي مو چې کوم دا لایک څنګه مطلب زموږ خو چې کوم پښتون سوسایټي ده پښتون معاشره ده په هغې کې مینه ډېر زیات حقیر ګڼلی کېږي زما مراد د حقیقي مینه یو خو هغه یو زموږ چې کوم بل محبت تاسو پوه شوئ هغه نو هغه ډېر حقیر ګڼلی کېږي او 95% چې کوم خلک دی هغوی ته مینه نه میلاویږي نو تاسو دغه مینه څنګه معلومه شته په دې باندې مې لږ پوه کړئ بس دا خو زړه ته چې په چا ورشي تا ته خو پته هغه څنګه هغه داسې هغه یو شی میلاو څنګه شوه میلاو خو بس شکر الحمدلله بس اسانه شوه صداقانو خپلو خپلوانو او یاره دا نه بیا خو ډېر لکي یار چې مطلب په خپل لایف کې ایجوکیشن هم حاصل کړو په دومره سخت حالاتو کې پی ایچ ډي ته هم لاړې مینه دې هم وکړه هغه ته میلاو هم وشوه یو تاسو یو موږ یو چې زه یو خوار شلو نه تاسو له به انشاءالله میلاو شي ښه نن دا ته وویل لږ به راشي تاسو فیوچر طرف ته دا خپل فیوچر چې کوم دی هغه څه ګڼئ تاسو ځان د نن نه 15 کاله پس عدنان په کوم ځای کې ځان ګوري
ان شاء الله تعالی زما چې کوم خیال دی او زما خپل څه ارادې دي زه به ان شاء الله چېرته یونیورسټۍ کې اسسټنټ پروفیسر وکړم او ټیچینګ شعبې سره مې ډېر زیات شوق دی او تاسو ته پته ده که وګورئ په نورو شعبو لحاظ سره ټول نه معتبره او ښه پیشه ده او بل دا چې ډېره مطلب هر انسان هغه عزت په نظر ورته ګوري. ادرس تاسو شانتې به ډېر داسې سټوډنټس وي چې هغوی ته به فاینانشلي سپورټ ضرورت وي، هغوی ته به ضرورت وي د ګایډ لاین، هغوی ته به ضرورت وي د یو نیغې لارې ښودل. بیا که موږ وګورو زموږ پښتانه همیشه چونکې غربت زموږ په خاوره باندې ډېر زیات دی، موږ جنګ ځپلي خلک یو، موږ ډېر جنګونه په پښتون معاشره کې کتلي دي. نو زموږ اکثر چې کوم پښتون جنریشن دی هغوی ته ډېر زیات ستونزې وي، هغوی ته خپل چې کوم ګول وي هغه نه معلوم. تاسو شانې خلک چې کوم دی هغوی که چېرته سبا لپاره په یو غټ پوسټ باندې کې ناست یئ نو هغه چې کوم مایوسه خلک دی، کومو ته اپورچونیټیز نه وي پرووایډ شي، هغوی لپاره به څه کول غواړئ؟ ان شاء الله تعالی به زه ډېر زیات سپورټ کوم. داسې هر قسمه خلک دي خو انسان له خپله هم همت پکار دی. که تاسو وګورئ زموږ په معاشره کې خلک مختلف جواز جوړوي، وایي آیا د والد صاحب وفات شو د کور ذمهواری راغلی ما ځکه تعلیم ونه کړی نو دا جواز ځان له نه دی جوړول پکار. انسان له همت کول پکار دي، محنت کول پکار دي. آیا هر قسمه مشکلات راشي هغې سره مقابله وکړي او مخکې لاړ شي. موږ له بعضې کو تاسو وګورئ که نه بعضې خلک دا دغه جوړ کړي وایي آیا تا تعلیم حاصل کړی نو تاسو وکړه چې زه وکړم. نه داسې نه دی ویل پکار. هر چا له مطلب دا محنت او همت کول پکار دي او ځان ته غریبي یا نور قسمه داسې چې کوم جواز دی دا نه جوړول پکار. او ځکه چې ډېر زموږ په معاشره کې ډېر ټیلنټډ خلک دي په پښتنو کې ماشاءالله شکر الحمدلله ډېر ټیلنټډ خلک دي خو ځان ته بس مخې ته هسې قدرتي کار دی یو جواز جوړ کړي نو هغه جواز چې دی هغه د هغه د ترقۍ مطلب منځ کې یو رکاوټ جوړ شي نو بس هغه بیا مخکې نه شي تللی. هغه هسې هغه مایند کې هغه راوستي بس چې یار مطلب دا مشکلات دي ځکه زه نه شم تللی. نه چې انسان همت وکړي هر څه ممکنه دي. عدنان په ژوند کې لکه موږ خو وایو که نه چې هغه د سراج صاحب شعر دی چې ستا د نازونو وداګانو لوګی ستا د نرۍ نرۍ خندا وشم د ژوند نه ځکه مزې اخلم چې زه ښودل نه یم چې بیا به وشم. نو دا راته ووایئ تاسو په ژوند کې کله زیات خوشحاله شوي یئ؟ ژوند کې هو هر لمحه خوشحالي شکر الحمدلله زیات خوشحاله شوي یې بس موږ وایو که نه چې جوم دی پر مجبور ہو جاتے چې بس ډېر زیات زه هله هم خوشحاله شوم چې څنګه تاسو د مینې خبره وکړه ما ویل چې یو دغه طرف ته راځي او ما وسوځوي تاسو شعر و شاعرۍ کې ماشاءالله ډېر مخکې لکه مطلب هر دغه سره دغه موقع مناسبت سره خو ډېر ښکلي شعرونه وایي ماشاءالله ډېر ټیلنټډ یې. نو هغه هم خوشحالي هر قسمه یې. او بیا چې کله ما د پی ایچ ډي کې ایډمیشن میلاو شو ځکه پی ایچ ډي کې ایډمیشن میلاوېدل ډېر ګران کار دی ډېر خلک منډې وایي پوه شوې او دا خو د الله تعالی په ما باندې کرم وشو شکر الحمدلله میلاو شو په اسانۍ میلاو شو. بس مونږ شکریه هم ادا کوو د فیکلټي اف میډیسن نمبر یونیورسټي چې هغې مونږ دې قابل وګڼلو مونږ ته ایډمیشن راکړو نو دغه هم زما او بیا به انشاءالله تعالی چې په کره زما ډیفینس وشي دغه به هم ډېر د خوشحالۍ خبرې ځکه چې انسان دغه خوښي شي چې دته یو مطلب دا شي ډاکټر ټایټل میلاو شي. ایگزیکټلی بالکل ډېر غټ خواهش شي. دا ته ووایي چې عدنان حکومت پاکستان نه به څه مطالبه کوي چې ستاسو شانتې چې کوم ټیلنټډ کسان دي هغوی دپاره څه وکړي یا څه مطالبه لري حکومت نه؟ حکومت ډېر زیات کوي هم لکه مختلف سکالرشپ یې هم زموږ په یونیورسټیز کې دا کړي دي. څومره تاسو وګورئ ډېر زیات مختلف قسم سکالرشپ دي بیت المال والا هم دی احساس هم دی نور داسې پرایویټ ادارو کوم چې کوم زموږ دغه دي فلاحي ادارې دي هغې هم بعضې یونیورسټو سره دغه د اګریمنټ وغیره نو هغې سکالرشپ او داسې که خبره زما کوئ نو موږ خو دغه مطالبات دي چې آیا موږ ته یو داسې انوایرمنټ پرووایډ شي چې په هغې کې موږ ډېر اسانۍ سره خپل ریسرچ وکړی شو. بهر ملکونو کې وګورئ انسان په 3 کالو کې دننه پی ایچ ډي کمپلیټ کوي چې څومره دلته د ځي که نه ډاکټرټ لپاره او پاکستان کې اولې ډیټا لحاظ سره ډېر زیات مشکلات دي نور هم داسې ډېر زیات مشکلات دي. پاکستان دلته چې څوک کوم خلک پی ایچ ډي کوي هغې ته ډېر زیات مشکلات راځي. نو غواړو دا چې موږ ته یو داسې انوایرمنټ میلاو شي چې هلته موږ ناست یو ځکه چې دې کار سره تاسو ما ووایي که نه تاسو خپله موږ تاسو کتلي ډېر زیات ګران یې موږ ته ځکه وجود دومره ستړي شي چې انسان خامخا انسان دی آرام غواړي او تاسو وګورئ چې بیا دغه مطلب لوډینګ وغیره هلته خو چې ته خپل جسم نه زور وباسې نو له پیسې راځي که نه هغه ستا هغه سکلز وغیره چې کوم د ایجوکیشن ریلیټډ سکل دي وغیره دا خو نه استعمالېږي که نه هلته خو به ته خپل له وجود نه زور وباسې نو څه انسان ستړي شي خامخا دا موږ ته ریسرچ کې ډېر زیات رکاوټ راولي. دغه سوال زما روان سوال هم دغه و چې لکه ریسرچ سره سره دومره سټډي کول بیا خپل چې کوم تیسس دی هغه لیکل بیا ریسرچ دپاره کار کول بیا مختلف آرټیکلز پړاول بیا شپې 2 بجې پاسېدل دغه مزدورۍ لپاره څومره ګران سفر دی عدنان څنګه کوئ؟ یا ډېر ګران سفر دی خو بس الله همت راکړی دی او کوئ
او ان شاء الله امید درم چې چته به الله تعالی مکمل او کې ان شاء الله نو بس دغه اعلی چې کوم دغه حکام دی نو دغه مطالبه څوک چې اوري نو بس ګران خو دې سفر چې وګوري وته نو بس ان شاء الله بس مو خپل همت کو چې همت در سره مل نه وي رحمانه که لښکرې در سره وي یک تنهایی او دغه د همت خبره ده چې تاسو دومره همت کوئ او د دې تراړې د یقیني خبره ده چې ستاسو همت دی ستاسو دغه محنت دی. عدنان په اخره کې به زموږ ځوانانو ته زموږ نوجوانانو ته څه پیغام ورکول غواړئ چې کوم نری پرابلمز وګوري هغوی ایجوکیشن نه شاته شي هغوی ایجوکیشن پرېږدي او هغوی هغه د بېراروي شکار شي نو هغه ځوانانو ته به څه پیغام ورکول غواړئ؟ زما لومړی پیغام دا دی نن سبا وخت کې تاسو ګورئ زموږ د انډرایډ موبایل چې دی دا ډېر لوی مصیبت دی دا ضرورت شی دی خو لکه مطلب دا دی زموږ چې کوم نوې کول تاسو خیال کړي نو هغې په پبجي او په ټیک ټاک باندې دغه کوي او دې باندې ډېر وخت ضایع کوي خپل تعلیمي دغه نه کوي نو دا هم د هغې دپاره یو مطلب دا دی چې رکاوټ دی ځکه چې هغې خپل دغه وخت دی او تعلیم ته یا خپل سټډي نه ورکوي نو دا به هغې ته مستقبل کې ډېر زیات مشکلات راولي او بل دا چې وګورئ زموږ ډېر خلک چې لسم وکړي که نه نو بیا دا زموږ تعلیمي سفر خپل پرېږدي ځکه هغې کې دوی وایي چې آیا موږ غریبي ده او نور داسې مالي مشکلات دي دا ځان ته یو جواز جوړ کړي نو دغه وجه هغې خپل تعلیمي سفر چې دی هغه دغه ځای ودرېږي. بلکل جي او دغه شانته شایع ویوم چې د کسکریزم روی د وجې هسې ځان ته وایم د فیسبوکونو میسبوکونو ایجاد نه و پکار. عدنان ډېر زیاته مننه تاسو زموږ دپاره یو رول ماډل یې زموږ دپاره یو ستوری تاسو موږ ټایم راکړو ریډیو پاکستان ته راغلو ریډیو پاکستان له مو وخت ورکړو او هغه ځوانانو ته هم پیغام ورکړو چې کوم د بېراروۍ ښکار دي کوم چې په لږې لږې مسایل چې کوم دی هغو په ژوند کې راشي او هغه خپل تعلیم پرېږدي هغوی خپل تعلیمي هلې ځلې پرېږدي او د څنګه چې ما وویل د بېراروۍ ښکار شي. عدنان یو ځلې بیا ستاسو یو جهان مننه ګرانو او خوږو اورېدونکو دا و زموږ د نیب پروګرام زران د ستوري چې په کوم کې موږ سره عدنان مېلمه و د هغوی په ژوند په هکله موږ تاسو سره خبرې وکړې د پروګرام پروډیوسر محمد امین بنګش زه شیراز احمد شاه تاسو اجازت غواړم په لوی الله مو سپارم د لوی الله په امان تاسو به اوس اورئ د دري زبان پروګرام آواز دوست.